مو سینګولر دپاره او پلورل دپاره مو قاعدې یلي سینګولر نه به پلورل څنګه جوړوي. مختلفې قاعدې تېرې شوې، اوس درته نوي انداز کې قاعده ښایي چې ځنه داسې شیان دي سینګولر مینګولر نه جوړېږي ورکې هسې کې چې جوړوي که نه پلورل نو بیا هغه داسې هغه ځای کې یو لفظ ورسره لګول شي. صحیح ده که نه؟ اوس چوک ته داسې نه وي که نه سیاره 3 دانیال راوړه 3 دانیال چوک یې چې 3 دانیال روشه کوه یو بنډال روشه کوه 2 بنډلې روشه کوه 2 لوسه 2 څانګه روشه کوه داسې ویل شي که نه پښتو کې د شی ته ځنه شیانو کې جوړه ټکه استعمالېږي. اوس ګوره this tell the student that you can make these plural nouns singular by using a pair of لفظ استعمالوه که نه نه دې سره څه کېږي جمع جوړېږي. لکه ته وایې a pair of binoculars a pair of glasses a pair of goggles a pair of jeans a pair of pants a pair of pliers a pair of pajamas پایجامه خو پېژندې که نه پایجامې تېر شي a pair of sandals a pair of scissors a pair of shoes a pair of shorts a pair of trouser د پتلون متلون تېر شي. صحیح ده. اوس وګوره ټولو سره پیر لګېدلی دا وګورئ پیر ټکي سره لګېدلي ده ټیک شوه. ښه خبره خو تېره شوه که نه. اوس دې find the singular noun and plural noun that match then color each pair of words in the same color. دلته څه ورکې معلوم که چې کوم واحد ده کوم جمع ده کوم مفرد ده او کوم څه ده جمع ده. صحیح ده که نه. اوس واحد جمع ته مولئ وومن څه شی ده دې ځای کې وومن سینګولر ده او کله دې دپاره بیا ای استعمال کړي وومن بیا څه شولو پلورل شولو. پوټ ته که نه سینګولر دې دپاره پیټ څه ده پلورل ده. ښه موس چوهه مایس ټوت ته که نه ټیت استعمالېږي دې دپاره ګیز ده که نه ګوز ګیز داسې استعمالېږي چایلډ چلډرن. صحیح شوه دا طریقه ده.